بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سورة النساء دا یوکم دیرشم نمبر آیات دا. پدی آیات کی 12 امر دا اوامرو د تدبیر منزلنا او دې کې دوه خبرې دي. یو دا چې د مسلمان مال دی محفوظ وي او په ناجایزو طریقو د څوک د مسلمان مال نه حاصلې نه دی خوري. دویم دا چې د مؤمن مسلمان وینه محفوظ ده، نو وینه پناه حق د مسلمان بنتلیږي تر دې چې خپل وینم انسان د ځان نه نشي تلولې چې ځان قتل کی. دام داسې ګناه ده لکه څنګه چې د بل مسلمان وژل ګناه ده. مسلمان مومن ډیر زیات محترم ده. داغه وینا، داغه مال، داغه عزت، داغه تمام حقوق دا محفوظ دی. اسلام الله و رسول دی له تحفظ ورکړي او چې څوک هم په دې کې مداخلت کوي، د حد نه تجاوز کوي، نو هغه د دنیا او د آخرت مجرم ده. دنیا کې هغه د پاره سزا مقرر ده او آخرت کې هم سزا ده. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا مخرئ اموالکم، مالون استاسو، بینکم پخپل مینس کی، بالباطل باطل طریقہ. سورہ بقرہ کې هم دا تیر شیو. ټول هغه طریقې چې هغه د اسلام نه خلاف وي، کاغه څوک چانه په زور اخلي، که په غلا اخلي، که په سود اخلي، که په رشوت اخلي، که په جواری اخلي، که په دوکي اخلي، هر طریقه چې وي غیر اسلامی، پاغې سره مال حاصلول د مسلمان نه دا باطله طریقه ده. نو چې باطله طریقه شوه نو دا حرام دي. الا ان تکون تجارتا، مگر دا کوي تجارت، عن تراض منکم، پرزاونده استاسو د طرفنا. تجارت کې هم سړی د مسلمان نه پیسہ ګټي، تجارت کې ګټلې شي، خدا تجارت حلال ده. دا تجارت په خوښي وي او په دې تجارت کې دواړو له فایدې وي. بایع لم فایده وي، مشتری لم فایده وي. چې بایع له فایده نه ښکاري هغه شی نه خرڅوي، چې مشتری له فایده نه ښکاري هغه شی نه اخلي.
ولا تقتلوا انفسکم او موجنه خپل ځانونه. انفسکم د دې یو معنی دا چې خودکشي مکوئ، خپل ځان موجنه، ځان نشئ وجلې. ځان وجل حرام دی، ناروا دی. دویمه معنی انفسنا مراد خپل هم جنس، خپل مسلمانان. مسلمان وجل ځان وجل دی، او د مسلمان وجل پناه حق باندې دا د الله پاک د غصې سبب ده. ان الله کان بكم رحیما، یقینا الله پتا سو باندې مهربان دی. وجل الله څوک نه ور کوي. الله د میندو نه د پلارانو نه زیات مهربان ده. الله دا نه غواړي چې زما د بنده دی ویني تلیږي پناه حق باندې. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، چاچو کو دا کار، دا قتل د نفس په زیاتی او ظلم سره. عدوان زیاتی ته وی د حد نه تیریدل، ظلمم زیاته ده. فسوف نسلیه نارا، بزرد داخل وکدا ورتا. وکانا ذالک علی الله یسیرا، او دې دا کار په الله باندې آسان. بنده خو په الله ډیر ګران ده، الله په ډیر مهربان ده. خو چې داسې کارونه کوي نو بیا سزا ور کول الله ته څو ګران نه دي. مسله نه ده، رکاوټ نشته هیڅ شی. دا فرق ده د الله او د مخلوق په منځ کې. لکه مور پلار مهربانی نو که بچې ارڅو کی نو مور پلار باندې شفقت دومره غالبی چې هغه سزا نشي ورکول. اکثریت الله ډیر مهربان ده، په بندگانو ډیر رحیم ده او ډیر رؤوف ده، خو سزا ورکوي. د جنت سره جهنم هم الله تیار کړي. او د الله صفت د لاوبالی ده. لاوبالی دا معنا الله وی پروا مې نشته پی. کدا ټول مخلوق جهنم ته لاړ شي هم د الله پروا نشته، او کټول جنت ته لاړ شي نو هم په د الله پروا نشته. ځکه د الله او د مخلوق په منځ کې ډېر لوی فرق دی. الله رحیم ده، خدا صفت معنی نه ده د دینا چې مجرم له الله سزا ورکړي. البته دا صفت د الله متقاضی د دی ده چې مجرمانو ته بخښنه وکړي. دې کې فرق ده. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، کتاسو اجتناب کوئ. دا یو بشارتم ده. الله پاک په بنده مهربان ده، او د مهربانۍ اثر دا ده چې دا واړه ګناهونه ورته الله دغه شانم معاف کوي. ان تجتنبوا، تاسو ځان ساتئ. اجتناب ځان ساتلو ته وي. کبائر ما تنهون عنه، د کبائر هغه چې تاسو ته منع کیدې شئ، منع کولای شئ. کبائر د کبیره جمع ده، کبیره نه مراد لوی ګناه ده. نکفر عنکم سیئاتکم، میټاو بکو تاسو نه سیئات تاسو. سیئات نه مراد صغائر.
دې ځای کې یو سوال دا راځي، اشکال غونته ده چې ان تجتنبو دا خو شرط ده، او نکفر عنکم سیئاتکم دا جزا ده. نو د شرط او د جزا خو دا معنوي چې کدا مخ کې شرط موجود شو نو دا جزا به ال راځي، که شرط موجود شو نو جزا به ال راځي. اگه شرط نہیں نو جزا خو نشی راتلی. ان اتیتنی اکرمتو کا تراغی عزت بدو کو، چرانغی نو بے عزت کمزے کی. نمانا داشوا ان تجتنبو کبائر ما تنهون، کدا کبائر و نزان ساتای نوار گناہونا بدل معاف کم، او کدا کبائر و نزان بچنکو مانا داشوا نو بے سیئات واڑا نہ معاف کی. خدا اشکال ذکر چې کبیره گناہ هم کیږي د مسلمان نه، او حدیثو کی یا قرآن کے خو مطلقاً راغلی چې پنے کو اعمال باندې اللہ پاک صغائر سیئات معاف کړي. مخکې تیر شو حج سره معاف کیږي، منځ او دس سره معاف کیږي، روزه او رمضان سره معاف کیږي، جمعې سره معاف کیږي، صدقات سره معاف کیږي صغائر. پاغي کې دا شرط نه ده چې دا سړی به د کبایر نه پاک، هر څوک چې وي چې دا نیک عمل کوي نو صغائر معاف کیږي. اشکال ده. جواب داغی دادا یو مولا علی کاری فرمائی چې دې ځای کې د کبائرنا انواع الشرک مراد دی. شرک اکبر الکبائر گناہ ده، او کبائر جمع په اعتبار د انواع سره ده، ځکه چې د شرک هم ډېر انواع دي. نو بیا معنا دا شوا که تاسو دا هغه لوی ګناه نه ځان بچ کو چې اکبر الکبائر د شرک انواع د شرک دي، نو زه خو بدل بیا صغائر معاف کما، او که د شرک نه چا توبه نه ویستی نو دا خو هیڅ هم نه معاف کیږي، دا خو د سره من نه قبلېږي، نو ګناه به پې څه معاف شي. یو دا معنا ده. دویم توجیه دا ده چې اجتناب نه مراد ترک د گناہ عند القدرت. یو گناہ انسان کول غواړي او پاغي کې ډېر حریص هم ده، مصمم اراده هم ده، عزم هم ده، گناہ توروم رسیدو، په گناہ باندې قادرم شو، سروکاوټم نشته. په دغه وخت کې الله د تیاد شي د الله عذاب، الله نه ویریدو. دغه تیاره گناه د الله د یری د وجې پرېښو. په دې د انسان گناہونه معاف کی. دا اصل کی یو ډېر لوی نیک عمل، دا د ایمان مظاهره ده او د ایمان علامه ده. نو چې کله دا پخپل یو ځان له یو نیکی ده، لکه حدیث نم ثابت ده چې په ګناه د انسان لاس اورسی او پریدی د الله د یری نه، لکه چې د یو ډېر لوی نیک عملو. او په دې سره د انسان ایمان ته ترقی تقویت ملاویږي، نفس ته
پاکی ملاویږي. نو پدې الله پاک صغائر خامخا معاف کوي ځکه چې نیکی شوه. وندخلکم مدخلا کریما، او یا مخکې تیر شیو سیئات نه مراد تکالیف دی دنیاوی. انسان چې ځان د کبائر نه ساتي الله یې د تکلیفونو نه بچ کړي. او سیئات په معنا د بدنامۍ بدنمونه. یو سړی دروغ نه وي نو څوک ورته خو دروغجن نه وي کنه. یو سړی بدعملی نه کوي نو څوک بدعمل ورته نه وي. نو د سیئاتو نه الله پاک سړی ساتي. وندخلکم مدخلا کریما، او داخل بکو تاسو زید داخلی دو فیدا منتا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. دی کی دیار لسم امر دا، او داغی حاصل دادا چې د الله په فطرت باندې رضامندی پکار ده او د الله په فیصلو باندې. الله چې چاله څه مقام ورکړي دا لازم نه ده چې هر چا ته هغه ملاویږي. تعالی چې الله خپل کم سي درکړي په دې باندې شکر گزار شه او په دې د الله پاک نه شکر ادا کا. البته چې کم خیر دې پکار دا الله نه وغواړ، الله نه وغواړ. تمنا بنکوي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. تمنا مکوي دا غڅ چې غرواله ورکړي الله پاغي سرا باز استاسو لرا په باز باندې. تمنا یو په طریقې د حسد وی او یو په طریقې د غیبتی وی او یو تمنا د هغه سیز وی چې هغه ته رسیدل محال وي. تمنا په طریقې د غیبتی خو جایز ده، غیبته جایز ده، خو غیبتم په دو سيزونو کې حدیث پاک کې راغلی لا حسد الا فی اثنین. حسد نه مراد غیبته ده، غیبته نشته مکوي مگر په دو سيزونو کې خیر ده. یو هغه چې الله یو انسان لا علم فقه فقاهت او پوهه د دین ورکړي او پاغه عمل کوي. عالم با عملی نو د سره غیبته دادا چې استاد لغواړي چې داسې مقام الله معلوم راکړي. زړه دی غواړي خو نه دی هغه ته غوسه کېږي نه دی هغه بدي شي او نه دا مقام دا هغه نه بوتلل غواړي بلکې دا هغه قدر عزت احترام دا هغه د علم د وجې کې دا هغه د مقام د وجې کې او ور سره دام د زړه کې تمنا وي چې داسې ښایسته مقام ماته حاصل شي. دا غیبته جایز ده. دویم دا چې یو انسان له الله پاک مال ورکړي خو حلال
او دا حلال مال خرچ کئی د الله د پاره د الله په لاره. حرام مال ته نه دا مراد، د حرام مال تمنا به مسلمان نه کوي او نه به د حرام مال والتا بلکې د یو سړی مال حلالم وي خو لګښت خراب ده، د الله په لاره کې نه لګي، د الله پر ځای چاله نه ورکوي او خپل عیاشي او خپل بدمعشي به کوي. نو دتم مسلمان بدت نه پسخیږي او نه بدا غواړي. البته هغه مالدار چې مالم حلال وي خرچم د الله په لاره کې، نو دته بیا پسخیدل یا تمنا جائز ده چې یعنی داسې الله مالم دا مال راکړي، زمم په داخه کارونه وکم دا وکم دا وکم. نو تمنا په طریقې د غبطي په دوو ځایونو کې جایز ده او تمنا او په نورو کې نه ده جایز. یعنی لا حسد الا فی اثنین همدغه مراد. نور رتبه مطبی دیتا ډوګورم. دویم تمنا په طریقې د حسد ده، نو حسد خود ایچا سره په اس طریقې جایز نه ده. دریم تمنا د محال ده، لکه خزا تمنا د سړی کوي چې زه سړی وي نو داسې تمنا جایز نه ده، دا د الله فطرت کی خلل ده، ګوتېوال دي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا. د سړو د پاره ای سیدی داغنا چې دوی کم کسبو کو. د سړو خپل ځان له زیاده ځان له مقام ده، دی چې کم نیک عمل کوي الله پاک پاغي باندې دی له اجرونه ورکوي. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، او د زنانو د پارم حصې دي داغنا چې دوی کم اکتساب کوي. دار چې خپل عمل ده دنیوي او دینی اخروی او پاغي بدلا د عمل مطابق نتیجه ملاويږي. وصل الله من فضله، غواړی د الله نه د فضل د الله نه. البته د دې خبرې هیڅ پابندي نشته چې الله نه فضل غواړه چې یا الله ما باندې فضل وکړه، مال خپل فضل راک. دې کې ټولې فائدې راغلي او الله پاک بیا خپويږي چې فضل پتا کم پکار. دارنګ الله نه خیر غواړه، خیر الله پیجنی چې کم شي کیتا د پاره خیر. بعض وخت یو سړی داسې شی غواړي چې د ته پکې خیر ښکاری خو حالان کې شر وي. نو که داسې یو څیز وي چې هغه مترددي د خیر او د شر منځ، لکه بعضې وخت یو سړی وي یاره پته نه لګي دی کې به خیر وي که شر وي، نو بیا الله نه دغه سوال پکار ده چې یا الله که دا څیز ما د پاره بهتر وي په اعتبار د عاقبت سره نو مال راک. صلات حاجت کې هم دغه شان دعا ده. او کنا ما د پاره پکې نقصان وي نو بیا ما د دین او سات زګه بنده په خیر او په شر نه پوي. یو سیس کې بتا ته ډیره فایده ښکاری خو عاقبت کې ډیر نقصان. نو وسأل الله من فضله ان الله کان بكل شیء علیما.
یقیناً اللہ پارسیز باندے پوہا دا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ دیکھیں سلورم امر دا یدو پکیو لگا یو آغاز ہے یدو پکیو لگا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ سوارلسم امر حاصل دادا چې په میراث کې د هر چا حق شته او د هر چا خپل وارثان دي الله دا قانون مخکې ذکر کو چې یو سړی مړ شو د دم و دی سره نسخ راغه د مولا الموالات رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو مدینه منورې ته نو مهاجر خو ډېر به اسریو ای سره خو څه نو کنه ارڅ ته پاتې شو او انصار په خپل کورونو کې مستحکم پټیو باغونو تجارت ارڅ چیو نو یو مهاجری د یو انصاری سره د الله نبی اورور کو چې دا ستا اورور ده نو هغه اورور ولی انصار ډیره خپایللی و ډیره خپایللی و او ډیره مینه د مهاجرینو سره کړی و او ډیره قربانی کړی و خو هغې کې بیدام و چې د چا سره موالاتو دا د مخکې نه یو طریقه را روانه وه بیا به د هغه نه میراث یې مړو یعنی دا رور به یې مړ شو نو دی بل رور به خلک ورته خدایي رور وي خدایي رور به ترې نه میراث مړو نو دا منسوخه شوه چې دا میراث نه ده صحیح وارثان الله مقرر کل او دا غې نه بعد د وارث نه علاوه بل څوک میراث نشي وړی البته که د چا زړه غواړي چا سره په خپل مال کې ښېګړه نو هغه د وصیت کولی شي وصیت صرف د وارث د پاره نه کیږي نور د خپلوانو د پاره کیږي او د پردو د پاره کیږي ولکل جعلنا موالیا او د پاره د هر یو بندا مونږ ګرځولي موالیا وارثان مما ترک الوالدان والاقربون دا غنا چې پریدي مور او پلار او خپلوان یعنی دار چا خپل وارثان دي والذین عقدت ایمانکم او هغه خلق چې کلک شوي ستاسو قسمونه دا او سره یعنی رورولي مو دا جاهلیت کې مداوا یو بل سره به قسم وخړو چې موتا ورونه یو خیر به هم شریک وي شر به هم شریک وي جنگ بم شریک وی امن بم شریکی گٹا بم شریکی تاوان بم شریکی پورا شراکت و پا زندگی کی نفاتوهم نصیبهم بس ورکی دوی لائی سید دویو نصیب نا مراد یعنی یو برخه د تعاون برخه د تعاون او برخه د عرس ته نه د مراد د میراث ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله پارسیز باندې شهید او گواه دی الرجال قوامون علی النساء پنلسم امر د تدبیر منزل دادا چې امیر واقدار د کور به سړی وي
د ښځې خاوند نه بنیاد د خاندان کې خودی شي د کور. نو د خاوند مثال بداسي لکه بادشاہ او د ښځې مثال بداسي لکه وزیر. نو امیر البیت به رجلی ښځه بنی، فیصله به سړی کوي او اختیار د تصرف به د سړی وي. ښځه سړی لا بنی کا مشوره ورکوي، اور اثر انداز کیږي بنا د خاوند په فیصلو باندې. اثر انداز کیدل دیته وي چې خاوند دی یو کار یو شان اراده لري، دا ورته وی نه داسې وکړي، داسې بنه کې داسې وکړي او مجبور یې کی. نو دینه معاملات خراب شي. ښځه چې د خاوند د پاسه شي نو معامله بګړو شي او خراب شي او د هغې بې بره اثرات راوځي، اپسترګو باندې کتې کېږي. الرجال قوامون علی النساء، سړي به حاکمان وي په ښځو باندې. دا د الله فطرت ده. طلاق نکاح خو پر رضاوندۍ سره ده، خو طلاق به د خاوند په لاس کې وي. د طلاق چابي د خاوند لاس کې ده، نو د کور چابي به هم د خاوند په لاس کې، د ښځې لاس کې به نه، او د فیصلو چابي به هم د خاوند په لاس کې، د ښځې په لاس کې به نه. او بهترینه ښځه هغه ده چې هغه خاوند سره په ژوند کې تعاون وکړي او د هغه د ښو فیصلو د اجرا مکمل هغه ورسره تعاون وکړي او سلب ځایي وکړي او د خاوند دپاره په ژوند کې مشکلات نه پیدا کړي. د خاوند د مال حفاظت او پیژني، په فضول لارو باندې مال نه خرج کوي او ډیره گزاره کوي په خرچي کې. د خاوند مالی حیثیت ته ګوري چې زما د خاوند مالی حیثیت څومره ده، څومره بوج اوچتولی شي او څومره نشي اوچتولی. بما فضل الله بعضهم على بعض، په سبب دا چې ورواله ورکړي الله پاک بعض د دوی لا په بعضو باندې. یعنی مقصد دا ده چې د خاوند د مشرۍ حق ده، یعنی دا غي وجه ده. وجه دا ده دو وجه دي، یو وهبی وجه او بل کسبی. وهبی دانا بما فضل الله بعضهم على بعض، سړی الله په ښځې باندې غوره پیدا کړي. په سړی کې کم صلاحیتونه دي په ښځه کې نشته. سړی بار ګرځي، کار کسب کولی شي، جنگم کولی شي، خبرم کولی شي، او ښځه بار کردار نشي ادا کولی. البته چې کومې ښځې د سړو په ځای کردارونه ادا کوي نو هغه هم یو اعتدا ده، تجاوز ده د حد نه. په کار داسې نه ده. ښځه په کور کې ښه ده، بهتره ده، او ښځه په کور کې دا په عزت وي.
کور کې دا معنا نه ده چې دا به لکه جیل کې وي، جیل خو نه ده کنه. ځنې خلک خیال دا ده چې ګنې دا په مسلمانای کې د ښځې د پاره ټول عمر جیل لیکلی ده. د کور د ننه د زنانو اوسېدل دا سزا نه ده، دا د هغې فطرت ده. مائی په اوبو کې پیدا کیږي، په اوبو کې ژوند تیری، په اوبو کې مري. نو دا څوک ویلی شي چې دا اوبه د مائی د پاره یو قید ده، الله سزا ورکوي؟ د هغه فطرت هم دا ده، فطرت یې دا ده. درندگان په ځنګلاتو کې پیدا کیږي، هلته اوسیږي، هلته مري. نو دا څوک ویلی شي چې دی سره ظلم ده، ولې کلو کې وله ځای نه ورکې، کلي کې کور وله ولې نه جوړې؟ د هغې فطرت دا ده، کامزري کلو ته راغل ته به دې سام وانلې. د الله فطرت کې به ګوتې نه وې. د ښځو فطرت دا ده چې په کور کې وي. تعلیم هم په کور کې ورکا چې څومره کیدی شي. تعلیم خو ضروری ده، علم تعلیم. او علم د زنانو د پاره د قرآن او سنت پکار ده. انګریزی تعلیم پسې مگر زوا ټیک د یو فن زده کولی شي زنانا دې د پاره چې په خدمت وکړي، خو کاغه په صحیح طریقې باندې د پردې د لاندې کېدی شي. او که مخلوط نظام وي په یونیورسټو کې، کالجونو کې، نو بیا خپل زنانه هغې له مه پرېږدي، ځکه چې هغه زده کول فرض نه دي او د دې ستر پرده فرض ده. د الله نظام داسې. بعض خلک وی یره دا پرېږده چې سړو سره شانه بشانه کار وکړي، نو سړي لږ دي څه چې دا پکې شانه بشانه ورننواسي. هلکان بې روزګاره ګرځي او جینکۍ په دفترو کې ورتي کوي چې دولم حق ده که نه چې روزګار وکړي. نو روزګار خو د سړي حق د سړي له ورکه که په مختلفو شعبو د زندګۍ کې ورننباسي او یو ډرامه ته یې جوړه کړي. بدن د عورت سبب د تجارت د په دې زمانه کې. حسن د عورت دا د بزنس او د تجارت یو سبب ګرځولې، د منډای میخې ته جوړې کړي. په دې باندې پیسې مګټه، مخرڅوا او ما اخلا. دا انسانان دي، د انسانانو یو اهم جز ده، صنف ده، او الله دوی له د عزت یو مقام ورکړ. د دو عزت دا ده چې دا یو ښه بچی وي، تابعدار د خپل پلار. عزت دا ده چې یو ښه خور وي د خپل رور د پاره. عزت دا ده چې یو ښه مور وي د خپل بچی د پاره. عزت دا ده چې ښه زوجه او ښځه وي د خپل خاوند د پاره. د دې نه ماورا پلټه ته ولې جوړې؟ نو پلټای د پاره خو ډېر زیات وړکي دي، ډېر هلکان دي تکړه تکړه، برتی که چې ټول پلټان شي. البته بعضې کار داسې وي چې هغه د ښځو پورې خاص وي، نو هغې دپاره بیا پکار ده چې په پرده کې هغه فن د زنانه حاصل کی، د زنانو پکار راشي، نو هغه شرعاً څه قباحت هم پکې نشته، عرفاً هم نشته.
او د زنانو د بیزتای څه سوال هم پکې نشته. بما فضل الله بعضهم على بعض، الله غورواله ورکړي بعضولا په بعضي، یعنی سړی غورکړي په نساء باندې. وبما انفقوا من اموالهم، او په دې سبب چې هغه خرچي خپل مالونه. مال اکتساب سړی کوي، نو چې سړی د مال اکتساب کوي نو سړی په کار ده چې د هغې تصرف هم وکړي. او مشر هغه په کار وي چې څوک خرچ کوي. اوس بعضې وخت داسې وي، بعضې خلک داسې کوي چې ښځې پیسې ګټي سړي کور کې ناست دي. نو دا خو الله پاک نظام ټول الټا کو، ځکه چې بما انفقوا من اموالهم قرآن د سړو باره کې وي او سړو له دا حق ورکړي، او دای ورله سبب د مشرۍ او د قوام ګرځولې د واکدارۍ. نو چې ښځه کار کوي او سړی ورته پروتي، نو مقصد دا شو چې قیمه به بیا ومغی، نظام بولته شي. امر د مجبورۍ جدا شی ده، استثناءات مستثنیات په هر ځای کې وي. بعضې وخت خاوند معذوره ده، هغه یو کار کسب کولی نشي، ښځه خپل لاس پیوي د پردې دننه د بال بچ د پاره د هغه خاوند د پاره، دا جدا مسله شو. دا عمومی قانون نه جوړیږي، عمومی قانون هغه جدا شی ده. فصالحات قانتات، بس نیکانی. اوس ښځې بداوي چې موږ غنې لاندې شو، نه لاندې نه یې. قرآن پورا وره چې قرآن زنانو لکم مقام ورکوي. فالصالحات قانتاتن، بس نیکانی بی بیانی. دا قانتاتی وی تابداری وی، د اللام تابداری دی، د خپل خاوندم تابداری دی. نه د الله نافرمانی کوي، نه د خاوند نافرمانی کوي. حافظات للغیب، حفاظت کون کی دی للغیب، یعنی وقت الغیبوبہ. حافظات حافظات لانفسهن ولمال الزوج وقت غیبوبت الزوج. للغیب، خاون نشته په سفر ده، بار ده، ښځه په کور کې د خپل ځان د خپل عزت مکمل حفاظت او د خپل خاون د عزت هم خیال ساتي او داغه د مال هم حفاظت کوي. حافظات للغیب بما حفظ الله، په دې سبب چې الله پاک دوی حفاظت ګرځولې دي. بما حفظ الله یعنی بما حفظهن الله. د دې یو معنا دا ده چې الله پاک دوی محافظ ګرځولې دي. د خاون په عدم موجودګۍ کې و ښځه محافظ وي د کور او د خپل ځان. دویمه معنا دا ده چې الله پاک دوی محفوظ ساتلی. ښځې له الله پاک یو تحفظ د خپل طرف نه ورکړي. تحفظ څوک پردای ښځې ته نشي کتی چې کله ښځه ټیک وي. الله دې له تحفظ ورکړي.
ټوله معاشره هم تحفظ کوي. او دې کې الله یو حیا پیدا کړي، هغه د حیا پردې چې شلولي نه نو دا غلط کار ته نه مایل کیږي. د حیا یو څادر وي، دی یو پرده وي، بما حفظ الله. واللاتی تخافون نشوزهن، خی خزی خو خی دی او جنتی خزی دی. حدیث پاک کے راغلی بہتر خزا آغا دا چی طور تا گوری لکستا خزی نو تا خوشحالی. اخلاق خدی اذا نظرت الیہا اسرت کا خوشحالی دی، و اذا امرتها اطاعت کا چی امر ارتکے نو خبر منی، نافرمانی نہ کئی، بغاوت نہ کئی، خود سری نہ کئی. و اذا غبتانا حفظت کا فی مالها و نفسها یا فی مالک و نفسها، چتنی نستاد مال او د خپل ځان حفاظت کئی. دا بہترین خزر. او بل روایت کی دی اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، چکما بی بی پینزه وقت منز کئی، در رمضان المبارک روجی نیسی، د خپل ځان د شرم حفاظت کئی او د خاوند طاعت کئی. نو قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شاعت یا شیتی. دی تبو ویلیشی چې د جنت ټول دروازې تا د پاره کولو دي، چې په کمه ورزي نو ورشه. یعنی دا جنتی ده. د خزې لوی زبرګي هم ده. پینځه وخت منځ د رمضان روزي، د خاوند طاعت، خاوند سره مکمل وفاداری او پاکدامنی، د خپل ځان حفاظت. دا لوی بزرګي ده د خزې لپاره او دا جنتی خزه ده. واللاتی تخافون نشوزهن، ټول خدا سے نه دي کنه، کږي پختای دي او ډېر پریشانه په کورونو کې د خزو د الله سي تاویلی ماویلی غلط خبرې، اکثر جاهلیم وی ځکه د خزو په تعلیم څوک توجه نه کوي، یعنی قرآن سنت دین نه خبرې او بے صبر می او دینی کمزوریم ده پکې او د عقل کمزوریم ده پکې او فطرت هم داسې ده. نو شر به جوړی او د خاون به خبره نه مني، ناشزه وي. نو د ناشزی د سمولو علاج، یعنی داغي علاج پکار، علاج قرآن ذکر کړي، خاون به په دې طریقې علاج وکړي. او د علاج طریقه دی چې دا بړومبه د آسان نه شروع کی، آسان نه وړو کې ډوز به استعماله 1000 ملی گرام एकदम چورواړې خوار څه کله کله خراب. دا د الله فطرت ده چې علاج به اول آسان طریقې کې کیږي، کنه کیږي نو بیا به مجبورن دویم سټپ اخلي، دریم به اخلي.
واللاتی تخافون نشوزهن آخذی چی تاسو دا غید نافرمانی نیری گئے نافرمانی دی خبر نمانی فعیزوهن نو نصیحت وصیت ورتو گئے چی گورا دا سی مکوا اللہ نا ویری گا اللہ دا سی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی فرمائی پتوات کی دا فیدہ دا پنا فرمانے کی دا نقصان دا واز نصیحت ورتاو کا نو کتسپ کینو پوئی بش واہجروہن فی المضاجع زانونا تی جدا کئے پا بسترو کی دا دویم سٹیپ دا چی پا نصیحت نکیگی نو لگتے نہ ہجرانو کا لگے راستے ہو کا کور اڑتا مپریدا و مراور تدا سشا چی بس تنسامے گی نو مادر سرنے لگی کور کی دننا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِ نو دا بے لگ خزل زور ورکی دا یو تعدیب شو نو کی دیشی چی پدے تعدیب باندے واپس رو گرزی توبہ باسی خاون نا معافیو غاڑی آئندہ دا پارا دا سم زندگی عظمو کی بس معافی دریم سٹیپ دادا کا پدغی نسمی دا زد کئی وَزْرِبُوهُنَّ وَحَيْدُ لَرَا ضربم جائز دا تعدیباً بعض خزا ڈیرا زیادہ سرکشی نو بیا سزا ورکول یو مناسب مختاط انداز باندی اگا جائز دا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ کستاسو طاعتیو کو فلا تبغو علیہن سبیلا ملٹوئے پدوی باندی چلور ملار کپدی ضرب باندی لار لراشی نو د فراق لار ملٹوا ذکر چلور ملار بیڑی را سخت دیر کوششو کچی اغیتا خبرو نرسی ان اللہ کان علی کبیرا یقیناً اللہ پاک دے اوچت او لوی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا د طلاق نہ مخ کی پدے کی او جرگم پکار دا جرگی سر کل کل اصلاح راشی او چې په جرګي اصلاح راځي نو عدالت تم خبره مبوزه ځکه د عدالت فیصله غوڅ فیصلی او هغه کله کله سړی برداشت نه کی او دوتنا دو مسلمانان چې دا غي نیتونه صفاوي حرام خوار نه نو هغه کې نوا کې دیشي الله پاک خبر را جوړ کی پکورنای کې مدغه شان کیږي وَإِنْ خِفْتُمْ او که یریږئ تاسو شقاقا بینهما د مخالفت نه د دواړو مینس کې چې مخالف دي سمیږي نه کور ګډوډ دا نور خلقو یعنی د کور نور افرادو ته پته لګي نو فواسو حکم من اهلیه مقرر کئی یو حکم نہ مراد فیصلہ کون حکم اور تذکوی چدا یو فیصلہ کولیشی پر رضا د جانبین وان تحکیم جائز دا خدا نہ چې گنیغه به د شرع نه خلاف فیصله کوي د شرع خلاف فیصله خو هیڅوک نشي کولی او نه قبليږي البته مصالحت پارس کی دیش کمپرومایز پارس کی دیش هغه دا چې خزا خپل خرچو نه غواړي چې بس
مال د خیر د خرچه نه راکړي وای ټکې خو مې نه مکه بس پدې باندې دواړه رضا شو یا خاون د حد نه زید څه اومني پزان او چې خزا صحیح شي نو دا مصالحت بیا کیږي او تحکیم دا ده چې دو کسانو له سړی واک ویر کی چې بسته فیصله و هغه ته حکم وي حکم من اهله و حکم من اهلها یو حکم د اهل دا غینا ان یریدا اراده لري دا دواړه اصلاحا د اصلاح کولو یوفق الله بینهما الله به موافقت راولي د دواړو په منځ کې منځګړي له پکار دا چې دا مصلح وي او اراده د اصلاح لري او نیت خو ورته نو بیا الله پاک داغي د وجه موافقت راولي ان الله کان علیما خبیرا یقینا الله پاک په خبردار دی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شپاړسم امر د پکی او منع دا د لوی ظلم نه لوی ظلم په ظلمونو لیک جوړول نو واړه ظلمونه بم نه کې خو لوی ظلم نه بم ځان ساتي او کله لوی ظلم نه ځان او نه ساتي نو بیام نه بچ کیږي او بیام خبره نه جوړیږي واعبد الله بندگیو کوي د یو الله ولا تشركوا به شيئا او شریک م جوړوي د الله سره هیڅ دا د الله حق دا چې الله سره به شریک نه جوړي بیا د الله د حق سره حقوق العبادم تړلې دي او ور سره جوخ دا خبره زده کول پکار دي حقوق العباد په حقوق العباد کې د ټولو نړومبنه حق د والدینو ده مور او پلار زکه چې د انسان د وجود سبب الله ګرځي او د انسان د تربیت سبب الله پاک ګرځي نو الله پاک یو مقام ورکړي وبالوالدین احسانا مور او پلار سره احسان کوي خېګړه اول خېګړه دا چې غتا دک درد اونرسي لکه باز خلق والدین ته کنزل کوي رټنی کوي او بدبخت داسیږي چې والدین وای ټکای والدین قتلای تر قتل پورې په دې معاشره کې خلق سي دفع د مضرت مقدم دا د رسول د منفعت نو اول خو ورته ضرر مرز ولا تقل لهما عف بیا چې ضرر نه بند شوي نو بیا ورته فایده ورسو فایده دو قسمه یو دینی بل دنیوي دینی فایده دا ده چې والدین ته د الله دین بیان کې چې تعالی څه درځي او غل نه ورځي په دې شرط دانه چې عالم او تور ته تقریر شروع کړي دا خو بیغه تعزیت رسي او به دوايي کې راځي تقریر الا ورته یو خبر او کا چې هغه په نه د کوي نو چې ناپوهي د ناپوهي د وجه په غلطۍ کې وي نو هغه ته د ادب په دایره کې یو خبر او خیا چې هغه خبردار شي لکه د چا د والدینو عقیده خراب ده نو په طریقې باندې هغه صحیح عقیده تر واستل او دا سه نور خبرې خو قبل فرض هغه نمنې والدین نو به په باندې اولاد پدې کې زور جبر نشي کول
چې هغې نه اذیت جوړېږي. دویم دنیوي فایده احسان ده، دنیوي بدنی احسان، خدمت کول، خرچه پې کول. څومره چې د انسان وس او طاقت او د انسان د طاقت نه زیات مکلف انسان نه ده. لکه بعضې وخت والدین ناپوهی بچی نه هغه څه غواړي چې هغه سره نشته، نو کوم ځای نه راوړي؟ دا ناروا ده. بیا په دې بچی نی ګنهګار بلکې والدین پې ګنهګاري. هغه څه ته مه غواړه چې هغه سره نشته، د هغه په وس او طاقت کې څه نشته، نو هغه ته مه غواړه. کله والدین انسان ته د ګناه امر کوي، نو حدیث پاک کی دی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. د گناہ خبره ممنه. کاغه خوشحالیږي په هغه څه چې الله په ناراضه کیږي، نو به والدین به نه خوشاله، الله به رضا وسات. ځکه چې الله پاک د ارسنا بالا دا او الله پاک د هر شان لوی. نو دا د زندګۍ څه اصول دي، د هر چا سره د ژوند خپل طریقه او هغه زده کول دي. او چې کله جانبینو په خپل حقوق باندې پوهیږي او صبر کوي، نو هیڅ کله حالات نه خرابي. اکثر داسې وي چې یا دو طرفه تجاوز او ظلمي یا ایک طرفه ظلمي تجاوز، نو دا غینه حالات خراب شي. دیو جنا پوها ضروری ده، د دین علم ضروری ده او عمل پکار ده. وبذل قربا او د خپلوانو سره احسان وکړي، والیتاما او یتیمانو سره، والمساکین او مسکینانو سره، والجار ذل قربا او گاونډي سره چې د قرابت والوي. ذل قربا معنا ذی قرابه، گاوند خو چې ستا په خوا کې څوک اوسېږي نو هغه د گاونډي ده. په دې کې قریب گاونډي هم شته، بعید هم شته، ابعد هم شته. د ټولو نه ډېر د احسان حقدار اقرب ده. او حدیث کې د هغې تعین هم شته چې چا سره دروازه یو ځای ده، نو هغه ډېر اقرب ده. دروازه بعضې وخت یو سړی تا سره دیوال په دیوالي، خو دروازه بل مخته وي، نو ګاونډي دا، خو د چا دروازه چې نږدې ده نو هغه د ده نه ډېر حقدار ده. بے گاونډي دو قسمه ده. یو هغه گاونډي چې مسلمانی، بل هغه گاونډي چې غیر مسلم. دواړه حقدار دي، خو چې کم مسلمان ده نو هغه ډېر حقدار ده. ذل قربا والجار ذل قربا، قرابت دین ته مراد ده. دارنګي کله گاونډي خپلوي کله پردیوي. لکه خوا کې د رور اوسېږي یا بل رشتہ دار ده، او په بل طرف کې دی گاونډي ده خو پردی سړی ده، نو اول حقدار دا رشتہ دار ده، ځکه د هغه دوه حق دي. په هر شي کې د اسلام اصول دي او درجات دي، تفاوتونه دي. والجار ذل قربا. دریم قرابت د مکان،
چې نږدې وي درته. ځکه دلته دوه قسمه ګاونډي ذکر ده، یو ذل قربا ده او بل والجار الجنوب، هغه ګاونډي چې لرې وي. نو ما درته ووی یو اقرب په اعتبار د مکان سره، یو اقرب ده بل بعید ده، یو قریب ده بل بعید ده، یا یو اقرب ده بل قریب ده، بل بعید ده بل ابعد ده. دا درجه پکې دي داسې. نو د ټولو نه زیات اول حقدار اقرب ده، خو بیا والجار الجنوب ام حقدار ده چې کم لري ده. دویم والجار ذل قربا گاونډي چې رشتہ دار وي، والجار الجنوب گاونډي چې پردی وي. دریم جار ذل قربا گاونډي چې مسلمان وي، جار الجنوب گاونډي چې غیر مسلم وي. نو که غیر مسلم هم وي نو هغه سره به ته اخلاق ښه رویه ساتي، مایوسه کې به نه، جنگ جګړې به ورسره نه کې، احسان ورسره کوه، ښه اخلاق ورسره ساته او تنګوه به نه، تنګې به نه. د ګاونډي لوی حق ده په اسلام کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مال جبریل د ګاونډي په باره کې ډیر زیات راو، ډیر تایید او زه یریدم چې ګنې الله پاک به ګاونډي په میراث کې شریک. دومره لوی حق ده د ګاونډي. او د ګاونډي لومبنی حق خدا ده چې انسان ګاونډي ته ضرر ونه رسي، ځکه دفع د مضرت مقدمه ده په منفعت رسولو باندې. که یو انسان سره ښه کې نو اول خدا دی چې بدر سره مکوه، اول خدا ښه دي کنه، بدر سره مکو، بدر ته مګوره خپه کوی ما، که څه ور کولی نشي نو خپه کوی ما، او تکلیف ورته مرسوه، او د تکلیف سبب مه جوړېږه چې په لارې کې ورته خره وتړی او ټوله ورځ یې پچې کوي او څښاب بوی کوي. داسې کوي خلک کنه، ګاونډي ته په لارې کې خره وتړي یا ورته غوا وتړي، یا ګاونډي ته په لاره کې ډیران واچي، یا ګاونډي ته په لاره کې ترای د اوبو کیری په باران کې په باندې وریږي. دا ټول اذیتونه دي، مختلف قسمونه دي. په دې باندې هر سلیم العقل انسان پوي. لار بچاتا نه تنګې، لار بچاتا نه ګندکې، لارې کې واذیت نه خوري. داسې سپی به نه ساتي چې ګاونډي د کوره ته نشي راوت، غپ او غپ. خپل ماشومان به هم داسې ساتي چې ګاونډي ته اذیت نه رسي. چې ماشوم د ګاونډي کره تیږي او کاڼي ولي او تور ته غږ نه کوي نو دا خو هم ته خپله ولي. دا تپوس خو الله تا نه کوي، او څه نشي ویلی، حیا به کوي. ګاونډي به د ګاونډي د عزت خیال ساتي. نانو د ښځو د چیړلو د یو شي بل شي نه به ځان ساتي، حیا به کوي، بلکې تحفظ به ورکوي. ګاونډي به ګاونډي باندې غیرت کوي، او د ګاونډي د کور تورسري به ورته داسې ښکاري لکه خپله مور خور. دا د دین او د اسلام هم تقاضا ده، او د غیرت او د ایمان هم دا تقاضا ده. د دین بعد بیا احسانات دي، بیا ور سره احسان کوه.
ډوډۍ تا پخ کړي هغه کره نشته ویر کوه ستا وس کېږي هغه غریب ده احسان ورسره وکړه زکات ورکړه خیرات ورکړه او تپوس یې وکړه بیمار شو ګاونډي پوښتنې لاویر شو غم خادي پې راغه په هغې کې ورسره مدد او شرکت وکړه بیا احسانات مختلف دي وصائب بالجنب او احسان کوي د صاحب بالجنب سره صاحب بالجنب د اړخ مرګري نو د اړخ مرګري مختلفي مصداقاتي یو خدا دا چې خزا او خاون په خپل مینس کې د یو بل صاحب بالجنب دي دویم تا سره یو انډیوال سیږي یا په بازار کې تا سره دکان ده یا په یو دیره کې سیږي مسافر دا صاحب بالجنب ده یا په سفر کې په گاڑی کې جهاز کې در سره په یو سیټ ناس دا صاحب بالجنب ده د سره خېګړه او که خېګړه نه نو تکلیف خو مو ورکو لګي په مور پرې د سرګټ نسوارو تو پاړې او تو کې په ما چوا دا غزان له یو حق ده او استادان له حق پسټور تخپې مکې د چاوړې راوړې ور وختي خو پورا خیال ساته زکه چې هغه د خپل حق حقدار ده او ستا ګاونډي ده چې دا سفر تر خیر تر اخره پورې په خیر سره ورسي او چې جدا کېږي نو عذر معافي ته وغواړه که زما د طرفه تا ته څه تکلیف رسېدلی ما ته معافي وکړه دا بهترین اخلاق دي د اسلام وابن السبیل او مسافر سرا وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکانی دي خلاصونه ستاسو یعنی وینځه غلامان ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا الله محبت نه ساتي هغه چا سره چې مختال وي مختال معنا لوی کوي او فخور معنا ستاینه کوي دوزی ولی دوزی یره وی دا فلانه ډېر دوزمار ده د دوانو کاری نه کړي او هغه چې کوم دا په زرګونو په لګونو باندې خرڅي نو د توی فخور صلی الله علیه